حضرت مولانا مقبول الرحمان صاحب نن په بنو کې د تاریخي جامعه عربیه معراج العلوم په مدرسه کې د دستار باندې یوه شانداره غونډه ترسره شوه چې پکې د سلو نه زیات علماء کرام، حافظان او قاریانو صاحبانو ته د فراغت سندونه ورکړل شول. ورحمت الله وبرکاته. الحمدلله مولانا امداد الله دا بایسخیل علاقې نه تعلق سوتو. الحمدلله زمین باندې نن ډېره زیاته د خوښي ویزلو والا بالذات میشته د علم چې کیم مشکورسو کیم علم هغه تکمیل ته ورسېده او د الله تعالی میشه شکریا نشي ادا کوي. هر حال شمیشه الحمدلله میشه کیم محنت کړه کیم کوشش مې کړه او سعی مې کړی و الله تعالی رب العزت میشته په دنیا شو په الحال دغه خوشي الله تعالی وکړه او جنات شو ان شاء الله امید مې ده چې الله تعالی میشته وکړي او سیسم علماء او طلبه فارغین شوي دي سیمه سیک تلاوتی نه کوي سیک علمی نه کوي ان شاء الله دغه شو برپور دغه عوام چې کیما د خیر خوایي دو والله رب العزت دې ته توفیق د مالی او د جانی توفیق ورکړي. په دې غونډه کې ګڼ شمېر ځایي معززینو، والدینو او زده کوونکو ګډون وکړو. دا یوه د معراج مدرسه داسې مدرسه ده چې د بڼې په ډګري باندې پهله ځل دا مدرسه قایمه شوې وه تقریبا د 1948 نه وروسته د ای سره سره د عوامو په خدمت چې میش دا لګیا او زه په خپله د معراج علوم فضل یم د 2018 او د 2019 کې میش فراغت شو و دغه تقریبا میش 84 کسان فراغت وشو و دا په مختلفې ځایې لګیا الله پاک د دین محنت وکړه ده و دا نن چې کوم تقریب منعقد شوه ده دا نن چې کوم تقریب مقرر شوه ده دا څه تقریبا 103 کسان دي یا په دا نه زیات دي. دغه ځینې مفتیان دي، ځینې حافظان دي، ځینې عالمان دي، ځینې قاریان شول. دا خپلې خپلې ځای ته درېمې و دا د امت رهنمایي وکړي وایي دغه غوندې میږ مطلب د عالمانو ګټل یا دغه دو چې بل سړی یا په نیک عمل باندې وروچوي او په خپله بنده نیک عمل کوي. علماء کرامو د غونډې په وخت په دینی تعلیماتو او د اسلامي اصولو په اهمیت تفصیلي رڼا واچوله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قابل قدر د مؤسسون الحمدلله الله رب العالمین په مش باندې خصوصي فضل او کرم وکړو. د الله پاک په کرم سره د میر پلور په دعاګونې سره چې الله رب العالمین په مش باندې د علمی سفر د سر تر باندې ورسو. باقی الله رب العالمین مشتو سے غم دیتا علمی قوت و علمی تقدد الله پاک مشتو ستار نصیب فرمائی و یقینا دا د ډیر خوشی مقام نه او چې د کوم خلق روغلی دي دا د دین سره د نسبت کول غوړي یعنی د دین سره لگاو کول غوړي او دا د دین باندې نن کول غوړي او چې د سمره خلق روغلی دي دا د الله رضامندي غوړي او مشتو سے غونډه ته د الله رب العالمین د خپل رضامندي او نصیب فرمائی. دوی په خپل خبرو کې وویل چې دا حافظان او علماء کرام زمونږ د ټولنې قیمتي سرمایه ده او دوی به د دین خپرولو او د اسلامي تعلیماتو تدریس لپاره خپل خدمتونه جاری ساتي.